بېوسي داسې کرکجنه نامه ده چې دا نوم په چا پروت وي نو خپل پردي ترېنه ډډه کوي. هسې خو د بېوسه خلکو مرسته د ریاست او د معاشرې د شتمن خلکو فرض وي، ولې دا فرض هېڅوک هم په ښه شان نه ترسره کوي چې له وجې یې بې شمېره خلک د محتاجۍ د ژوند سره مخ وي. د ملکنډ پلی د دنګو غرونو په لمن کې موجود داسې یو کورنۍ هم ژوند کوي څوک چې د سر سورې نه لري. د کورنۍ واحد کفیل فضل رحیم لس کاله اګاو د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او د آخرت په سفر روان شو. نو د فضل رحیم د کونډې او بچو نه هم خپل خپلوانو ځان راټول کړو او دا کورنۍ یې د الله اسرې ته پرېښوه. د پلی درې په لرې پرتې علاقې کې دا کورنۍ په تورو تیارو کې ژوند کوي. د دې بېوسي کونډې وینا ده چې د ډېرې بېوسۍ له وجې نه د رزق څه بندوبست او نه د دارو درملو. دوه هلکانو او دوه جینکۍ به سکول ته هم تللې خو د جامې پیزار نشوالي له کبله په هغوی هم د سکول دروازې بندې شوې. دا کورنۍ د الله په اسره ژوند کوي ولې پخوا او شا سیمو کې موجود شتمن خلکو لا دې هړخ ته پام نه دی راګرځولی. په تاڼه کې اوسېدو او د سر دغه نه کې د واړه سکول ته تله. اوس چې د تاڼې نه رالو د هغه ځای نه کرایه مې نه شو ورکولی. د هغه ځای نه رالو اوس دلته اوسېږو د څه درک هم نه لګي دغه شانتي راشي او دلته په پردۍ کوټه کې ناست او نور څه وس ماس نه کېږي. چې خاوند مې ژوندی نو په موږ باندې به دا وخت نه راته خو اوس مې خاوند مړ دی او دا تکلیفونه راباندې تېرېږي او ماشومان سکول ته نه ځي که نه. سکول ته هلته پاتې شو، هلته به سکول ته تله دلته اوس سکول ته نه ځي، وس هم نه کېږي دغه د سکول وس هم نه کېږي. دلته راغلي سکول مې مخکې وس نه ویم، پلار مې مړ شوی دی، اوس چې دلته راغلي اوس سکول پرېښی دی. دلته څه ګټې وټې هم څوک نشته او بیمار هم یم. سکول به مې په تاڼه کې چې دلته رالو اوس نه وای، اوس سکول ته تلل غواړم نو څه اوس هم نه کېږي. په دې پلی کې اوسېږي او غالبا دا اطلاع یې موله ورکړې ده چې بهی ځان له د کور غم وکړي، د دوی د کرایې وس نه کېږي، خپل ځای ځیګی نشته دی چې ځان له والي او جوړ کړي او نه دی چې خپلوان دی څوک مضبوط شته چې ورسره ودرېږي چې تاسو له سر سوری پیدا کړو. نو اول به انشاءالله دا قدم زه چوتوم او ما پسې ټول مسلمانان وروڼه ما سره ودرېږئ چې دې مشکلات موږ حل کړو. دا کورنۍ د حکومت او شتمن خلکو نه پوښتنه کوي چې څوک شته چې د دوی د مرۍ نه د غربت رسۍ وباسي چې دوی هم ژوند وکړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، پلی، مالکنډ.